أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 37 38 39 40 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي حضور علیہ الصلوۃ والسلام به هر وخت دا خواهش ولو او دا به د زړه تمنا وه چې دا ټول په ټوله خلک چې نو هغه مسلمانان او نیکان صالحان جوړ شي. نو الله جل جلاله ورته وایي ان تحرص علی هداهم، که چېرې ته خواهش لرې حرص لرې چې دوی چې نو هغه پسې هدایت شي فإن الله لا یهدي من یضل، نو الله رب العزت چې نو هغه هدایت نه کوي هغه چاته چې څوک هغه ګمراه کړي. وما لهم من ناصرین، او نشته د دوی دپاره څوک مددګار. مخکې هم چې نو هغه د دې وضاحت مونږ کړو څو پیرې چې الله جل جلاله دوه قسمه خلق پیدا کړي، یو هغه دی چې هغه طالب حق دی او دویم هغه دی چې د هغه طالب حق نه دی. یو قسم هغه خلق دی چې د هغوی د حق طلبګار هم دی، دوی غواړي هم چې ما ته هدایت وشولې، د الله نه د هدایت چې نو هغه سوال هم کوي، د دین هدایت او په هغې باندې د هغې دپاره کوشش هم کوي. نو چې کم کسان دغه شانتي کوي نو د الله وعده هم ده. الله رب العزت وایي موږ چې نو هغه څه کوو خپلې لارې کوله وهو، موږ هدایت ورکوو. آی چاته چې څوک چاته غواړو یعنې څوک چې د دغې هدایت نو هغه طلبګار وي، او کم کسان چې نو هغه هدایت نه غواړي، په سمه لار راتلل نه غواړي، ایمان نه قبلی، نو الله جل جلاله داسې خلکو ته هدایت کوي هم نه. نو ځکه الله رب العزت وایي ای پیغمبر که ته ډېر غواړې د دوی هدایت خو دوی په خپله هدایت خپل نه غواړي، نو چې کله دوی په خپله خپل هدایت نه غواړي نو الله رب العزت چې نو هغه بېنیازه ذات دی، هغه غنی حمید ذات دی. نو چې کله الله غنی دی حمید دی ستایلی شوی دی نو هغه هم د دوی پروا نه ساتي. هغه مخکې موږ په حدیث هم نقل کړو چې حدیث مبارکه کې راځي ترمذي جلد ثانی روایت دی که دا ټول په ټوله خلق دا نیکان او صالحان شي د الله په بړلوی کې چې نو ذره برابر سوا والی نه راځي، او که دا ټول خلق چې نو هغه بدان شي او کافران شي د الله په لوی کې ذره برابر کمې نه راځي. نو ځکه الله وایي مونږ هدایت ورکوو خو هغې چاته چې څوک د هدایت طلبګار وي، او چې څوک هدایت طلبګار نه وي الله وایي مونږ ورته هم هدایت بیا چې نو هغه نه نصیب کوو. واقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت، د دې نو هغه بله خبره ده نو دوی به وایي چې کم کسان مړه شولو بعثت بعد الموت چې دی نو هغې نه انکار کولو، کم چې د ایمان حصه ده. مونږ چې ایمان کله وایو ایمان مفصل، نو ایمان مفصل کې مونږ وایو والبعث بعد الحق، چې وروسته چې نو هغه د مرګ نه وروسته بیا دوباره چې نو هغه پاسېدل دي، دوباره چې نو هغه ژوندي کېدل دي. قرآن چې نو هغه هم په هغې باندې ګواه دی. نو دوی به قسمونه خوړل چې دوباره چې نو هغه پیدا کېدل دا نشته، بس د دنیا خو دغه یو ژوند دی چې یو پېره سړی مړ شول او دا شو خبره ختم، او د دې به دوی چې نو هغه په جختو باندې چې نو هغه به انکار کولو. قرآن کې الله جل جلاله ځای په ځای چې نو هغه د دوی د دغې خبرې چې نو هغه څه کړې ده تذکره چې نو هغې کړله چې دوی د آخرت چې نو هغه منکر ول، آخرت چې نو هغې کې دوباره د بعثت د هغې انکار وکړو. سورة قاف کی اللہ جل جلالہ فرمائی آیت نمبر 3 کی اذا متنا وکننا ترابا
ذالک رجل بعید. دوی چې کله مونږ اوچنیانو هغه مړه شولو او کنا ترابا او مونږ شو خاورې، ذالک رجل بعید، او بیا مونږ دوباره چنیانو هغه راپاسولی شو، دا خو ډیره لري خبره ده. سورت مومنون آیات نمبر 26 کې دی به چنیانو هغه هیهات هیهات لما توعدون، دا خو ډیره چنیانو هغه لري خبر ده نه کومې چې تو واده کې، یعنی دوباره د مرګ نه وروسته چنیانو هغه بیا پاسېدل. سورت یاسین کې چنیانو هغه ول دی به وی چنیانو من یحیی العظام، څوک به چنیانو هغه دا اډوکې هی رمیم چې دا ریزه ریزه شوي دي، لاسونو کې به یې داسې چنیانو هغه ریجول چې دا داسې ریزه ریزه شوي دي، نو بیا به دا څنګه چنیانو هغه دوباره پیدا کېږي. او دلته الله وی واقسم بالله جهد ایمانهم، مضبوط قسمونه به خوړل چې موږ به چنیانو هغه بیا ورځ په قیامت چنیانو دوباره نه راپاسو، دوباره پاسېدل چنیانو هغه پکې نشته، ورځ قیامت چنیانو هغه پکې نشته. تفسیر خازن کې چنیانو هغه لیکلي علامه ابن جوزی رحمه الله چنیانو هغه په حواله سره هغه چې د شان نزول چنیانو هغه وی د آیات ده، یو مسلمان نو داغه د یو کافر سره مشرک سره چنیانو هغه پیسو مسله وه، نو چې کله د پیسو لیندین وسره نو هغه د مسلمان خپل پیسو طلب وکړو، نو هغه کافر مشرک چې نو هغه ول ورکول نه انکار کولو، نو چې انکار کول نو هغه ورته چې ولې قیامت ورځ نه زبیدنه په قیامت کې والم، هغه ورته ځه قیامت پکې چاره است العیاذ بالله واقسم بالله جهد ایمانهم، قیامت پکې نشتی. نو الله جل جلاله په ودا آیات نازل کو. الله وی بلا وعدا علیه حقا، په دې باندې الله رب العزت وعده ده بالکل حق او سچ. د دې کې تفسیر خازن کې نه هغه د بخاری یو حدیث نقل کړی دی، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غیر راوی دی، او د حدیث مفهوم چې نو هغه دا دی چې نبی رسول الله صلی الله فرمای یقول الله تبارک وتعالى، الله رب العزت نو هغه فرمای چې بنده چې نو هغه ما ته شتمانی، ما د جنینو هغه بدر دی ویلو، ما ته کنزل وکړلو، وما ينبغي له، حالا کې د پارس نو هغه دا مناسب نه ولو، هغه زوینو هغه سول نو هغه الله وی چې زویم چې نو هغه ورځ په قیامت دوباره پاسېدل شته، دی وی نشته. او دویم بیا چې نو هغه دی او بنده چې نو هغه زما تکذیب وکړلو، د پارس نو هغه دا مناسب نه ول چې د زو چې نو هغه دروغجن کړی وي، وی زویم چې لا اله الا انا، زه یو ذات یم، یکتا ذات یم، د الله سره شریک جوړی، د الله د پاره اولاد جوړی. نو ځکه الله وی بلا وعدا علیه حقا، په دې باندې وعده د الله د طرف نه جنانو هغه حق او سچ، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه جنانو هغه نه پوهیږي. لیبین لهم الذی، نو اوس د قیامت جنانو هغه ولې دی، قیامت ورځ جنانو هغه ولې د سیمو کې دی شول، الله قادر مطلق دی چې کم سړی مړ کېدو چې ډایرکټ جنانو هغه یا جهنم ته او یا جنت ته. اوس په منځ کې بیا به کې د قیامت دا ورځ ولې ده، حساب کتاب ولې دی، محشر ورځ دی چې نو هغه نوم ولې خو دی، بیا دغه ورځ چې نو هغه 1000 کاله یا 50,000 کاله چې نو هغه اوږده ولې ده، دای به کولی راوستي، قیامت ولې راغلی. نو الله جل جلاله هو د دې لپاره لیبین لهم الذی یختلفون فیه، د پاره د دې چې بیان کړی شي، واضح کړی شي دوی ته هغه چې په کم کې به دوی اختلاف کولو، چې ورځ د قیامت نشته، دوباره چې نو هغه بعثت نشته، نو چې دوی ته واضح شي چې شته او که نشته. او دویم د دې وجې لپاره الله ورځ قیامت مقرر کړی چې دا کم خلک په دنیا کې تکالیف برداشت کړي، د الله حکمونه په ځای راوړي، د منهیاتو نه ځان چې نو هغه وساتي، د پیغمبر د وخت د پیغمبر په طریقې باندې چې نو عمل وکړي، نو چې دوی ته اجر او ثواب میلاو شي ټولو خلکو مخ کې. او کم کسان چې نو هغوی د دې ټولو خبرو نه انکار کړي چې د ټولو خبرو په خلکو په مخ کې د هغوی ته نو هغه څه شي، سزا چې نو هغه میلاو شي، سزا ورزوارول شي. نو الله وی دا د دې دپاره دی وليعلم الذین، او چې معلومه شي هغه کسان د کفرو چې کافران دي، انهم کانوا کاذبین، چې بېشکه دوی کافر دروغجن چې نو هغه ول دروغ ویلو. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، نو موږ چې کله یو شی ته وایو چې شه، بس هغه بیا شوی، د هغه په وجود کې راشه، د هغه په وجود کې راغلی. تفسیر ذخیرة الجنان کې نو هغه دې کې یو حدیث مبارکه د بخاری چې نو هغه نقل کړی دی، د هغې مفهوم چې نو هغه د مخکې یو پیرت نو هغه ما ویلو، نو هغه حدیث نو هغې مفهوم او خلاصه دا ده چې پوخا دور کې نو هغه یو سړی مړ کېدو،
نو هغه صرف کلمه ویلو، د کلمې نه ما سوا چې نو هغه باقي یو عمل هم نو. ټول چې نو هغې د الله په نافرمانۍ کې ټول ژوند چې نو هغې تېر کړو. نو چې کله د الله په نافرمانۍ کې ټول ژوند تېر کړو نو د مرګ په وخت کې چې نو هغې خپل ټول بچي ځان ته راغونډ کړل. نو د هغوی ته زه تاسو ته یو وصیت کوم، خو زما دا وصیت چې نو هغه به منئ. نو هغه ورته څه وصیت دی؟ وی نه مخکې راته قسم وکړئ چې زما وصیت باندې به عمل کوئ. هغوی ورته قسم وکړو وصیت باندې عمل به کوو. وی حادثې به وکئ چې کله زه مړ شم نو ما به لمبول او قصې دا به راسره نه کوئ. ما به چې نو هغه اور به بل کوي، ما به پې وسوځوئ، او چې کله ما وسوځوئ زه بالکل ایره شم نو زما د ایره به راواخلئ، څه به ځنګل کې ارتاوه کوئ، څه به آسې په سیلۍ کې والوځوئ، څه به دریاب ته ارتاوه کوئ چې زما د ایرې هم چې نو هغه پته ونه لګي. اوس چې کله دغه شانتې وکړلو بچي چې نو ډېر حیران شول چې دا څه وشو، مونږ خو هلته قسم وس خوړلی دی، لوز ورسره کړی دی او وصیت خو داسې وکړو چې دا کار خو نو هغه څه کوي سوا چې نو هغه د بچیانو بت پرستو خلکو نه کافرانو نه ما سوا بل څوک نه کوي. بهرحال د پلار وصیت دی، دوی په هغه وصیت عمل وکړو. چې کله یې عمل وکړلو نو څنګه چې دی لاړلو د دوی چې نو هغه دغه وکړل، الله جل جلاله صلې ته حکم وکړو چې یو ذره ضایع نه کړې راوړه. دیهات ته چې نو هغه د دشتو ته یې حکم وکړو چې یو ذره ضایع نه شي راوړئ، اوبو ته یې حکم وکړو چې یو ذره ضایع نه شي هغه حاضر کړي. ټول الله را جمع کړل، د هغې ایرې نه بیا ورته واپس بني آدم انسان جوړ شه. چې کله واپس بني آدم انسان دی جوړ کو، الله یې زما بنده دا دی ولې داسې کول؟ هغه ورته الله ستا د یاري ما ته خپل ځان معلوم و، ما خو صرف یو پیره کلمه ویلې وه، نور زما سره یو عمل چې دی نو هغه هم نه ولو. نو چې نه ولو نو ستا د یاري نه چې نو الله دا مې چل مې کړی دی، دا نه و چې زه په دې باندې زما یقین نه یا ایمان نه و چې ته په دې په جمع کولو قادر نه یې. نو الله جل جلاله زه زما بنده ما بخلی. نو ځکه الله وایي انما قولنا لشیء، تاسو ته دا عجیبه ښکاري چې دوباره چې نو هغه بیا دا دوره خلک به ریزه ریزه شي او دا به شي د دوی دوباره پیدا کول ګران دي. نه الله وایي دې کې ګران څه دي، صرف یو شي ته چې موږ تشه اراده قدرې وکړو نو هم د هغه په خپله په وجود کې راغلی. دا لفظ کن دا خو زما ستا په جوړ باندې الله ویلی دی چې زمونږ په نسب باندې شا یا وکه، نو دا زمونږ سره د ټولو نه مختصر ټیم او مختصر لفظ دی نه بل څه نشته. نو ځکه الله وایي چې موږ ورته صرف وایي چې کن نو فیکون هغه بیا شوی وي. الله دې موږ ته صحیح چې نو هغه عقیده نصیب کړي. ان تحرس کچری تو جنو حرس کړي اعلی هدا هم خواهش کې اعلی هدا هم د دوی په هدایت باندې یعنی چې دوی په سم لار راشي. فإن الله نو بشک الله پاک لا يهدي جنو هدایت نه کوي من هغه چاته یذل چې هغه گمراه کړي و ما لهم او نشته د دوی د پاره من ناصرین څوک مددگار. واقسموا او دوی قسم نخري بالله په الله باندې جهد ایمانهم مضبوط سخت قسمونه لا يبعث الله من يموت چې را پابنسي الله رب العزت هغه څوک چې هغه مړ شي. بلا ولنا وعدا وعدا علیه دا هغه په ذمه حقا رښتینی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهیږي. لیبین لهم الذي چې واضح کړي شي دوی ته هغه خبره یختلفون فیه چې دوی به اختلاف کولو په هغې کې. وليعلم الذین او چې پوه شي هغه کسان کفرو چې کافرانو انهم كانوا کاذبین چې بېشک دوی یعنې کافران دروغجن وو. انما قولنا بېشک زمونږ وینا لشیء یو څیز ته اذا اردناه هر کله چې مونږ اراده وکړو ان نقول له نو مونږ وایو هغې ته کن شا فیکون نو هغه شي.